چند من کونسل هغه ټولو مشرانو ملګرو همزولو السلام علیکم. دا څونه مشران په سټیج ناستي په دې کوټو ناستي وروڼو خبرې خو ټولو مشرانو ډېرې ښې خبرې وکړې. زمونږ د قومي وطن پارټۍ د DK 57 چیرمین یحیی جان هم تاسو سره خبرې وکړې. د سټیج والا ملګري د احسان خبرې وکړه. زمونږ په تاسو احسان نشته. تنګې او دا تحصیل مونږ یو دی. مونږ یو وروڼه یو، یو خلک یو، یو قوم یو. تاسو باندې سخته ده، په موږ هم سخته ده. بیخي په هر ځای کې نشته. که بیخي شته نو واټېج کم دی. زه ډېر افسوس کوم چې نن دلته کې اټاچې ډي صاحب راغلی وې، ایس صاحب راغلی وې، د مشرانو سره یې خبرې کړې وې. تپوس ونه کوم. موږ د قومي وطن پارټۍ هر یو ورکر، هر یو مشر بنکار تاسو سره شانه په شانه ولاړ یي او دا درنه نن سره پارسن کې ده. دا به موږ خورو چې دا بیخي سمه نه شوه. دا به غونډ تاسیس تنګي کې به کوو او تر هغه به دا احتجاج جاري ساتو تر کومه چې دا مسله حل شوې وي. د ارچند علاقې دې غیرتمندو مشرانو وروڼو ته خراج تحسین پیش کوم چې په ډېر سخته ګرمۍ کې خصوصا په دې کرسۍ ناستو خلکو ته خراج تحسین پیش کوم چې په دې سخته ګرمۍ کې د دې کارونو او ورځو کې تاسو د علاقې د مسایلو لپاره خپل وخت ایستی او راغلي یې دلته احتجاج کوئ. حکومت ته او انتظامیې ته خپل مسایل وړاندې کوئ. خو دا افسوس کوم پکار ده چې زمونږ د انتظامیې افسران خو چې دې کې په یو څو کرسو باندې په دې ځای کې ناست وې، هغوی دا مسایل ځان ته نوټ کولې او بیا د هغه خلکو نه منتخب خلکو نه د هغوی نه دا ګیله کوو چې تاسو سره د کمیشن امتحان نه در پاس کړی چې په دا کرسو ناست وئ، د دې عوامو ووټونو دغه ځای ته رسولي یې. نن که ستاسو په لاس کې څه کار نه وي، نن که